أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سورة بقرة آيat number 283 وننوايو إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم كچريے تاسو على سفر پسفر مانے ولم تجدو اور انمو میں کاتب لکن کے فرحان نرہن ساتای یا پلجو ساتای یا گانو ساتای مقبوضتن اغا قبضه کې اخیستلی شوی شیز. فإن آمنا کچره پتا سمانه اعتماد وکړي شي بعضکم بعض استاسنا بعضا په بعض باندې فلیؤدي الذین پس ادا دي کی اخ کس او تو منا چې اعتماد پکړی شوی دی امانته امانت داغه ولیتق الله او ویریږي د الله نه ربه چې رب رده دی ولا تکتمو اور مپټوي الشهادته گواهی ومن یکتمها اور چا چې پټکړه هغه گواهی فانه نو پس بشکا هغه اسیم ګناهګار دی قلبه زړه داغه والله اور الله تعالی بما باغسا تعملون چې کوم عملونه تاسو کوي علیم پاغه باندې خبردار دی په هغه خدل ته بس د سفر په حالت کې د سودا حکم بیانوي غنا چې مطلب تاسو د سفر په حالت کې او تاسو د یو نیټه لپاره معامله کوي ٹھیک شو مطلب په دې ټایم باندې به دا قرض چې د نزو به تاسو ته واپس تر کوم اور په هغه وخت کې کاتب چې نو هغه موجود نه تاسو سره کاتب نه د اعتماد لپاره به تاسو کوي داغه نه به یو شیز چې دی کنه هغه به رهن ساتي هغه به غاڼه کوي بس په مثال کې کنه مطلب یو کسته قرض معامله کوي کنه او هغه د سفر په حالت کې دی نو هغه بیا سچل بکی داغه نه به یو شیز غاڼه کوي یو شیز به اخلي کنه هغه به د ځان سره ساتي چې مطلب دا انسان مالا دا زما قرض چې دا مال واپس راکي نو زبر دا شیز چې نه دا واپس ورکوما صحیح شولا بس مثال کې لکه آی ډی کارت شولو جانور شولو یا د ګولډ څه شیز شولو که هر څه شوله کنه که هر څه دغه مطلب چې دغه د فائدې شي کنه مطلب دې دغه نه کنه چې دغه څه ضرورت نه وي اور د څه شیز وسره غاڼه کی مطلب خاص صحیح شیز وسره غاڼه کوي چې دته ضرورت وي او بل غاڼه شوی شیز نه فائدہ غستل چې دا جایز نه ده دا یو قسم د پسود کی راځي چې هغه تعالی مطلب یو شیز په غاڼه کې در کی کنه د یو ټایمه پورې اور تو هغه نه فائدہ اخلي نو دا جایز نه دی علاوه دینا په حدیث کې ردی استثناء راغلی ده کنه چې کوم دود والا جانوري اور مطلب یا سورلې والی دلته وست ټول مفسرینو اتفاق دی کنه په دې خبره معنی امام قرطبي رحم الله امام مالک امام شافعي امام ابو حنیفه دا ټول دا غوی په نس معنی سورلې والا کم جانور چې دی کنه یا دود چې خلک اصلي کا هغه جانوري د هغه نه فائدہ اغستل شي هغه ځکه چې ګوره وستاته جانور ملاو شي کنه نو خامخا به هغه خو په مفت کې انسان ځان سره نه ساتي خامخا خواري به کوي کنه وبو مباور دغه د خوراک او د هر څه خیال بساتي ټیک شو ګرمه یخنه دې نه به دغه کوي مطلب دغه به ته خیال ساتي چې خپل خواري وسره کوي په دغه صورت کې ردې نه فائدہ اغستل شي او نور لکه پیس دغه معنی صورت باندې تاسو فائدہ نشي اغستلې مطلب دا د ګناه خبره ده ها او بس مخ کې فإن آمنا اور کچره اعتماد کی پتا سو باندې بعضکم باز تاسو نه بعضن په باز باندې لکه وس یو کسی کنه هغه وایي چې نه زما په دې قسمانه اعتماد دی دا امین دی امانتدار دی او مطلب هغه څه شیز غاڼه نه کی کنه لیکل می غلونه کی څه شیز غاڼه نه کی نو بیا دغه کسله پکار ده چې هغه دغه مطلب لا جساتی اور
مطلب په ټایم باندې د هغه قرضه چې د هغه واپس ورکړي. ها ومن یکتمها اور ولا تکتمو اور مه پټوئ الشهادته گواهی. ټیک شو چې ګوره یو کس په تاسو اعتماد وکړي نو تاسو گواهی چې ده نو هغه به نه پټوئ. ومن یکتمها اور چا چې پټه کړه گواهی فإنه نو پس بېشکه اثیم ګناهګار دی قلبه زړه د هغه چا چې مطلب پټه کړه ګواهي که نه د بېشکه د هغه زړه چې دی نو هغه ګناهګار دی. نو ګوره چې کله زړه ګناهګار وي که نه نو د جسم پوره اندامونه چې که نه هغه مطلب په غلطه باندې په هغې کې ګناه چلیږي. صحیح ده چې زړه دغې نو ظاهره ده د انسان هر یو دغه چې دی نو هغه به عمل چې دی نو هغه به غلطي. په حدیث کې راځي که نه چې کله لکه ګوره دا زړه چې دی که نه دا په جسم کې یو داسې ټوکړه ده چې کله زړه روغ وي نو ټول بدن چې دی هغه روغ وي، او چې کله زړه خراب وي که نه نو د هغې سره ټول بدن خراب وي. زړه چې هغه مطلب ګناهګار وي که نه نو د هغه ټول جسم به ګناهګار وي. چې زړه ګناهګار دی نو ټول جسم به ګناهګار وي. والله اور الله تعالی بما تعملون کم عملونه چې تاسو کوئ علیم په هغې باندې پوهه دی، په هغې خبردار دی. صدق الله العظیم. فی امان الله.